بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمای ومن يعمل ومن او هغه څوک يعمل چې کوي من الصالحات د نیکو اعمالنا من ذکر هغه نارینه وي او انثى یا زنانه وهو مؤمن خو په داسې حالت کې چې دی مؤمن وي وهو او په داسې حالت کې چې دی مؤمن وي نو فاولئک دغه خلک يدخلون دی به داخل شي الجنة جنت ته ولا يظلمون او په دی به ظلم اونکلی شي نقیرا معمولی شان. الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې هغه فرمایي چې یو نارینه او زنانه هغه نیک کار کوي نو دواړه په جنت کې هغه یو شان دي ول سره او ذره برابر به دینه سره کمې نه کیږي دی په ثواب کې. دا اصل کې الله جل شانه په دې آیت مبارکه کې د نارینه او د زنانه په منځ کې چې کوم مساوات دی هغه بیانوي. یو دویم الله جل شانه د کافر او د مسلمان فرق هم خیلک شانتي د مسلمان مؤمن دا غو په منځ کې او د يهودي عیسائی او د مشرک په منځ کې کوم فرق دی هغه خیال الله جل شانه. نړومبه خبر الله فرمای ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله جل شانه فرمای یو نارینه یا زنانه چې هغه مسلمان یو د اعمال صالحه کوي نو د جنت ته ځي او د ثواب نه الله څخه کمای نه. مخکې آیت مبارکه کې الله جل شانه د دې خپل منځ کې بحث مباحثه شوی و د مسلمانانو او د غیر مسلمو يهوديانو عیسایانو مشرکانو. هغه دا چې د يهوديانو دی به دا خبره کوله چې وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده چې مونږ جهنم ته نشو تللی او اسخي عبادت زموږ مشران نشه هم بس ورځ په جهنم کې یو خو بیا هم الله روباسي. او کله به وقالو لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى يهوديان او عیسایان به جنت ته ځي بل څوک نشي تللی. او کله به نحن ابناء الله واحباؤه مونږ د الله جل شانه نږدې خلک یو د الله خپلوان یو د الله دوستان یو مونږ ته الله سنوي. او غیر مسلمه چې کوم مشرکان او غوي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زموږ د بوتان د قیامت ورځ د الله مخ ته زموږ شفاعت کوي سفارش پکې. ویل دي خپل منځ کې بحث شو په دې باندې چې يهوديان او عیسایان وی چې نبینا قبل نبیکم وکتابنا قبل کتابکم زموږ پیغمبران تاسو د پیغمبر نمخ کې راغلي او زموږ کتابونه تاسو د کتابونو نمخ. او مسلمانانو دا خبره وکړه چې نبینا خاتم النبیین زموږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی وکتابنا ناسخ الكتب او زموږ چې کوم کتاب قران مجید د مخکینی کتابونه ختم کړي کینسل منسوخ ختم. نو دې دا یو بل یو قسم مفاخره کوله فخر کو په دې خبرو باندې. الله جل شانه فرمایل چې ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب استاسو دا کوم ارزوګانی چې دي کوم خبره او بحث مو کو دې اس حیثیت نشته د دین اسلام بنیاد او د کامیابی بنیاد او د جنت د استحقاق بنیاد الله جل شانه په داسې قسم خواهشات او بحث مباحثو کې الله نه دیکدله بلکې کچا بد عملو کو بس هغه ته بداغه سزا ملاويږي. دا مخ کثیر شو دا واقعا. اوس کافرو کله دا ایت مبارکه ورته چې د کافرو زمون سره یعنی د يهوديانو سره د عیسایانو سره او د مشرکانو سره الله جل شانه د مسلمانانو یو ذکر ځکه الله فرمایي ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب نستاسو دي ارزوګانو سه حیثیت شته نه دي اهل کتابو د ارزوګانو سه حیثیت شته نو دوانه برابر کړ مسلمانان او اهل کتاب. نو اهل کتاب وی چې نحن وانتم سواء چې موږ تاسو خو برابر شوس. نو الله جل شانه فرمایله نه يهوديان عیسایان مشرکان دا چرته مسلمان سره یو شان کې دي شي نه. الله جل شانه فرمایل چې یو سړی یا یو زنانه چې هغه مسلمان یو اعمال صالحه کې نه د سړی په جنت ته داخلي په دې آیت مبارک کې دی. نو د نیکو اعمال تذکرہ الله جل شانه کړو د هغه سره یو شرط یو څه ګرځو چې هغه ته ایمان وای چې ایمان وای او یو سړی باندې اعمال کې نه د جنت ته ځي جنت ته تلل نشته پوهیږي په خبرو. الله جل شانه فرمایي ومن يعمل من الصالحات چا چې د نیکو کارونو نسو وکړل یعنی ومن اوسو کې عمل چې وکړل من الصالحات بعض نیک کارونه من ذکر کنارینه دی او انثى یا زنانه ده او هو مؤمن خو شرط ولدا چې دا مؤمنی او هو مؤمن په داسې حالت کې چې د مؤمن وي فاولئک يدخلون الجنه دی و جنت داخلي ولا يظلمون نقيرا په دی باندې ذره برابر ظلم اونکلیش. لومبه خبره
په تفسیر د دې آیت مبارکه کې ومن يعمل من الصالحات، الله جل شانو فرمایي ومن يعمل څوک چې عمل کوي من الصالحات بعض نیک اعمال، من الصالحات بعض نیک اعمال. دا الله جل شانو د دې آیت مبارکه په یو من کې نه دا یو من الصالحات داسې الله نه فرمایلی ومن يعمل الصالحات څوک چې نیک اعمال کوي، نه داسې نه دي فرمایلی من الصالحات. دا من د دې لپاره راځي چې دا موږ ته عربی کې وایي چې دا تبعیض د لپاره راځي. تبعیض دا مطلب دی چې دا بازیواله ذکر کوي، بازیواله. ومن هغه څوک يعمل چې کوي من الصالحات بعض نیک کارونه، دا د الله جل شانو ډېر غټ رحم ته اشاره ده. مطلب دا دی چې ته د لا اله الا الله نه شروع کې او بیا عبادات، تمام عبادات، بیا تمام معاملات، او بیا د هغې سره تمام اخلاقیات، دا ټول نیک اعمال دي. خبره د لا اله الا الله نه شروع کې عبادات، معاملات او اخلاقیات باندې ختمه کړي، نو دا ټول نیک اعمال کول خو انسان ته ډېر زیات مشکل دي. الله جل شانو داسې نه دي فرمایي چې دا ټول نیک اعمال وکړي، من الصالحات بعض نیک اعمال چې انسانو کې او د مؤمنینو فاولئک يدخلون الجنه، دی به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. دا د رحم معامله الله جل شانو وکړه چې اوس راته داسې ویلی وی چې دا ټول به کوي، نو بیا تهجد به هم نه پرېږدي، ذکر به هم نه پرېږدي، اوابین به هم نه پرېږدي، اشراق به هم نه پرېږدي، صلات التسبیح به نه پرېږدي، دا ټول به نه پرېږدي چې مستحبات یې راباندې فرض کړی، بیا به زموږ څه حالت. الله فرمایي یعمل، چا چې عمل کو من الصالحات بعضې د نیکو کارونه، من دا د دې من فایده ده، بعضې نیک کارونه. نو فاولئک من ذکر او انثى، که ناریني که زنانې، دواړو دپاره دا پیکج دی. نو فاولئک هو مؤمن، خو شرط ولې دا دی چې دا مؤمني فاولئک يدخلون الجنه، دا به جنت ته داخلېږي. نو لومبۍ خبره خو دغه وه چې دې آیت مبارکه تعلق ده مخکینی آیت مبارکه سره چې هغې وي چې موږ تاسو برابر نو الله جل شانو په هغې رد وکړو چې مسلمان مؤمن چې نیک اعمال کوي او دغه یهودیان، عیسایان، مشرکان دا برابر نشي کېدی. یو دا. دویمه یو تذکره الله جل شانو په دې آیت کې وکړه، هغه دا چې د زنانو تذکره الله جل شانو په قرآن کې نه کوي. الذين آمنوا الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب. ټول سړي یادوي، زنانو تذکره ونه شوه. دلته الله جل شانو خصوصي د زنانو تذکره وکړه، من ذکر که ناریني او انثى یا زناني، که ناریني که زنانه، چې هغه نیک اعمال کوي او مؤمني فاولئک يدخلون الجنه، چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. دا خصوصا دلته تذکره ولې وشوه زنانو، حالانکه الله جل شانو ترتیب په قرآن مجید کې دا د زنانو تذکره نه کوي. دا هغې یو وجه ده. دا زنانه دا اصل کې یو داسې ذات الله جل شانو جوړ کړی دی چې د دې ستر او پردې ته ډېر زیات ضرورت نو الله جل شانو د هغې تذکره په قرآن مجید کې نه کوي، پټې ساتي. نو چې د یو مسلمان ذکر وشي نو په هغې کې مسلمانه زنانه په خپله داخله شي. تاسو به اورېدلي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، په هر مسلمان باندې څه فرض دی؟ د علم طلب فرض دی. نو ومسلمتین تذکره په دغې حدیث کې نشته چې ومسلمتین مسریات کې زنانه هم پکې داخله شي. دا ولې؟ ځکه د الله جل شانه د وحي د هغې به موږ ووایو چې یو خپل صفت دی او د هغې یو مزاج دی، یو طبیعت دی. هغه دا چې څنګه زنانه الله جل شانه داسې پیدا کړي چې دا دې په پرده کې پاتې شي، دغه شان چې د هغې تذکره الله جل شانه کوي نو پټې ساتي. ډېر د ضرورت په بنیاد باندې الله جل شانه داسې کوي چې د هغې تذکره وکړي. لکه تاسو په ټول قرآن مجید کې وګورئ زنانه نوم نشته، خو چې کله د مریم علیه السلام هغه واقع ډېر ضروري و، الله جل شانه د حضرت عیسی علیه السلام نسبت عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، د هغې کلاو تذکره وکړه. ولې هلته ضرورت و چې دا صرف د مریم علیه السلام زوی دی، په دې کې سړی شریکه هغه نشته، ځکه ډېره ضروري وه دا خبره. نور چونکې د زنانه طبیعت الله جل شانو د ستر او د پردې جوړ کړی دی نه، الله جل شانو په قرآن مجید کې داسې صراحتاً ذکر هم نه کوي چې دا راښکاره شي، رابرسېره شي. نه پوهېږئ زما په دې خبرو باندې. الله جل شانو یوه ګیله هم دلته ختمه کړه زنانو چې صحابیاتو فرمیل یا رسول الله، الله جل شانو په مخه د سړو تذکره کوي، زموږ تذکره هغه نه کې دا مخکې هم درته ویلي، وروسته هم درته ویلي، سورة نور کې مې درته ویلي، ډېرو ځایونو کې مې درته دا تذکره کړې. نو زنانو فرمایل د نبی علیه السلام بیبیانو یا رسول الله چې دا سړو تذکره الله جل شانو قرآن کې کوي او زموږ تذکره الله جل شانو قرآن مجید کې نه کوي. الله جل شانو فرمایي من ذکر او انثى، که نارینه که زنانه، خو چې څنګه د نارینه ذکر وکړمه نو په دې کې زنانه دې په ضمن کې راشي، بس شامل شي. ولې راځي؟ د هغې وجه دا ده چې د زنانه اصل هم نارینه دی، زنانه اصل هم نارینه دی. اول الله جل شانو په انسانانو کې څوک پیدا کړو؟ آدم علیه السلام. د هغې نه پسې د حضرت آدم علیه السلام نه د زنانه او د نارینه هغه سلسله جاري کړې وه. نو د هغه اصل تذکره وله کوي، د هغه نقل او د کاپۍ تذکره وله نه کوي. پوهېږي؟ ځکه نقل خو په اصل کې داخل وي، نقل په څه کې؟ په اصل کې اصل تذکره وشي بس کافي ده، بیا د نقل تذکرې ته ضرورت نه وي. چا سره اوریجنل سرټیفیکیټ وي، اوریجنل ډاکومنټس وي ورسره، نو هغه د هغې نه ډېر نقلونه ایستی شي، هر څه کولی شي، خو نقل د اصل کار نشي کولی، اصل د نقل کار هغه کولی شي. نو الله جل شانو اصل ذکر کوي الذین یؤمنون بالغیب الذین یقیمون الصلاة،
الذين آمنوا بآياتنا الذين وي التي نوي اللاتی نه وي او کوم ځای کې ضرورت ته اللاتی ویلې التي ویلې الله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله التبر تبيو جولي الله جل شانه داسې تذکرہ او د حضرت مریم علیه السلام بارے کې مې ته ویلي چې ولې الله جل شانه ولته تذکرہ کړو حضرت مریم علیه السلام ډیر زیات ضرورت ولته دونه کافی الله جل شانه فرمایي چې څوک د نیکو اعمالونو نیک اعمال کې من ذکر او انثى ک اغه نارینا ای او ک زنانی الله جل شانه فرمایي یو شرط ولشتا جو هو مؤمن شرط ولدار چې د مسلمانی نو فاولئک يدخلون الجنه د جنت داخلي اوس تمام نیک اعمال الله جل شانه د اغه قبولیت او جنت تتل د اغه لپاره یو شرط لګو چې اغه ایمان دی یو انسان ډیر اعمال صالحه کې غوډه مؤمن نه دی جنت ته نشي داخلي دی حالانکه اسه ظاهري انساني عقل داوي چې وګوره یو کافر دی غیر مسلم دی هغه چې په دنیا کې سن نیک اعمال دیغه کې صرف ایمان نه راوړي دا خو سخکاری چې یو قسم ظلم دی دومره نیک اعمالو کې څونه فلاحي کارونه کې غیر مسلم خلک څومره خلکو سره خکې څومره اخلاقی د بازو خو بیا الله جل شانه فرمایي دی نشي تل جنت تول نشي تل غیر مسلم دی یو کلمه دی وي دی بلړ اقرار باللسان وتصديق بالقلب دیو کې الله جل شانه فرمایي دی جنت ولې داسې ده دا قانون ولې الله جل شانه داسې کړل په کار خدا هغه ډېر نیک اعمال کړي په کار چې هغه جنت ورکړي ځکه ټول اعمال خو ابو طالب صاحب هغه نبی رسول الله والسلام رسته کړو دین بل نیک عمل شته غټ چې نبی رسول الله والسلام سره څنګه پسنګ ولاړ ابو طالب ابي نبی رسول الله والسلام مبارک فرمای چې د قیامت په ورځ فیجعل فی زحزاح من نار تبلغ کعبه یغلی منه دماغه دی په داسې ګټه باندې ولاړی چې یغلی منه دماغه د دې د وجه به هغه سپاینل کارت داغه کم د دماغ اصل له هغه به خټکیږي داغه د وجه نه دا ګرمایش ته وجه نه هر څه به خټکیږي دماغ به خټکیږي یا دغه پیزار به داسې یا هغه چې په کومه ګټه ولاړی داغه د وجه به داغه دماغ خټکیږي دا سزا ده ولی ایمان نشته هغه په کار دا و چې ابو طالب صاحب زیات حقدار دی په اعمال صالحو کې چرته لړ جنت ته لړ الله جل شانو شرط څنګه زولې ایمان دا قانون دی د الله جل شانو ستا قانون یک نه چیک بک ته مثال بار دا ورکوم یو چیک بک ته هغه تعالی چا در کو دا والا ټول ساينونه پښتا او تا پی یو صفر کو 2 صفر 3 صفر 4 صفر 5 صفر 7 صفر د دې سویل یوشتا نشتا او کوم کړی ایکو لګاو هنسری ته لګاولا نبی یو صفر کې 10 قبل صفر کې 100 قبل صفر کې 1000 قبل صفر کې 10000 قبل صفر کې لاک د صفرونو سویل یو نو ویل ولي پیدا شو ځکه تا هنسو لګول په شروع د هنسي مثال د ایمان دی چې ایمانی نبی د اعمال صالحو سویل یوشتا او که چرته هنسنی ایمان نه نبی د اعمال صالحو اس ویلیو نشته نه پوهیږي په دې خبرو یو سړی د ډیر مالدار دی خو د ملک قانون دی زموږ قانون دی د امریکا قانون دی د بل ملک قانون دی سړی ډیر زیات مالدار دی هر سہولت وسره شته هغه امریکا ته نشته ولې نشته پاسپورت وسره نشته نو کله ډیر زور لګی تلی شي امریکا ته الکه هر سیز را سره شته نو ته ما ولې نه پریدلته دهشتګردم نه مخ روغ سړی ما تاسو تم په درستاو سړی هم پرسکا ما سره پاسپورت نشته ما ولې نه پریده ځکه نه پریدو زموږ قانون دی پاسپورت پیدا کا تاسو سره د معلوم نه بیاتلیش نه پوهیږي په دا د هر ځای یو قانون دی الله جل شانه د جنت قانون دی چې اعمال صالحه به خو په شرط ایمان باندې او هو مؤمن ویږي ومن يعمل من الصالحات چې نیک اعمال وکړه من ذکر او انثى هغه نارینه دی او زنانه او هو مؤمن خو شرط ولدار چې د کې ایمان نه فاولئک يدخلون الجنه داخلك بجنت داخليږي ولا يظلمون نقير په دې وذره برابر ظلم اونکلی شي مطلب دا چې دې کم نیک اعمال کړی دي الله جل شانه فرمایي دا الله جل شانه عجيبه قانون دی بلکې موږ به د الله جل شانه رحم چې کله را مخامخ شي بیا انتها نشته الله جل شانه فرمایي یو سړی یو د ایمان نفس یو نیک عمل کوي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها والذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه الله جل شانه یو نیک عمل کله یو پلس باندې داغي ثواب د لسو برابر ورک کله د یو هغه په اویا ورکی کله د یو په 200 باندې ورک کله داسې ورکی چې داغي انتها نه الله جل شانه فرمایي چې داسې وایي تعالی کم در کوم په دې کې هم د سر ظلم نکوم دا ولې الله جل شانه داسې کوي وجزاء سيئه سيئه الله جل شانه فرمایي ته غلط کارو کې کنه دا هغه بدله بسي هغه عمر سزا یې سیوانه او چې کله نیک عمل کې یو په لس او یو په یو په 200 باندې او کله نه کله داسې بغیر حساب دا ولې داسې کوي دا الله جل شانه د بخلو باندې لټي چې دې په طریقه باندې جنت طرف ته لړ او دې بیا هم ګناه کوي دې بیا هم کفر ته ځي دې بیا هم غلطه کوي دې بیا هم پر دې حق وي دې بیا هم عبادت کې کوتاهي کوي عبادت کې سستی کوي بد اخلاقی کوي حرام خوري بیا هم دا شل نه کوي څنګه الله جل شانه فرمایي چې د یو ګناه بدل خو یو سزا ده او د یو نیکه بدل هغه لست یا د لسونه سیوا هغه کوم ترتیب چې مې بیان دا ولې داسې ده دا د دې لپاره چې الله جل شانه فرمایي چې د په دې اعمالو کې چرته ګناهونه نه نو یو نیکی به دا یو ګناه په بدل کې ورکو مونږه یو نیکی به دا یو ګناه په بدل کې ورکو
نیکی یو ده خو ثواب یې رسو دی د لسو دی نو که یو ګنای نو که د لسو نه یو ورکړي بیا هم څو پاتې شي 9 پاتې شي. دا د الله جل شانو رحم دی چې په 9 باندې به چېرته داخلوم جنت ته داخلوم. بیا هم دی وایي نه ښکرې شوي دي ټوپونه وایي. الله جل شانو فرمایي ولا یظلمون نقیرا النقیر نقرة على ظهر النوا. دا نقیر څه ته وایي هغه ټاکي کوم چې په د کجوري په اډو کې باندې لګېدلي 2 ذره برابر. دا یو کنایه ده او یو زه به تاسو ته وایم چې کوډ ورډز دي چې الله جل شانو استعمالوي کنایات دي د یو ذرې معمولي شان څیز دپاره. نو ولا یظلمون په دې باندې ظلم ونه کړی شي نقیرا ذره برابر. بس